अस्सलामुअलैकुम। नन बमूंगा कैथार्टिक स्टडी को जिकम द आई डिजीज दे उस दे ऑब्जेक्टिव्स कम कम दी गोरा आइडेंटिफाई द काजेज ऑफ कैथार्टिक उस मतलब कैथार्टिक चिकम डिजीज दे द काजेज से दी यूटिलाइजेशन नर्सिंग प्रोसेस वाइल केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद कैथार्टिक चिकम डिस्कस द रूल ऑफ नर्सेज in helping patients after surgical intervention. Explain home care of patients with the surgical intervention. ګوره اوس د آیز چې څونه هم هغه ډیزیز دي د هغې مونږ سیریز روان کړی دی دا زموږ سره پکې چې کوم دی نو کیتریټک ډیزیز دی. اوس د دې لمې مونږ هغه بیکګراوند ووایو چې دا د څه نه لګي. ټیک ده. ګوره دا یو کامن آی کنډیشن راځي اکثر اولډ ایج کې هم راځي. اوس دا سره وجه راځي ګوره ته چې کیټریټک آر د کلاودینګ آف د لینز آف یور آیز وچ از نارملی څه شي دي کلیر وي. ګوره نارملی دقه چې کوم لینز دی دا کلیر وي صفا وي خو دا چې کله بیا مطلب څه شي هغه کلاودینګ پکې راشي نو دقې د وجې بیا څه شي دا کیټریټک ډیزیز څه شي راکر شي. اوس د موست کامن ډیولپس سلولی that is जैसे कि slowly over a time मतलब causing symptom such as a blurry vision. no mostly जैसे कि the blurring vision बया देता start की रो ठीक था. Cataracts can be surgically removed through an outpatient procedure that restore vision in nearly everyone. ګوره دا موږ بیا څه کوو هغه سرجیکلی چې کوم دی نو دا آوټ پیشن یو پروسیجر دی مطلب راشي او موږ څه کوو دغه ویژن د بیا ریسټور شي مطلب سرجیکلی د موږ څه کوو هغه کلاوډي چې کوم ایریا راغلی هغه څه کوو لر کوو. Cataract is an opticity of the lens that is distort the image projected onto the retina and that can progress to blindness. ګوره دا چې کوم optomicity مطلب چې کوم د آیز هغه ویژوالایزیشن پراپرټي ده دا د کیټریټک په ذریعه باندې څه شي هغه خراب شي او چې کوم ایمیج هغه پروجیکشن کیږي هغه څه شي هغه د ریټینا نه څه کیږي بیا هغه ایمیج اپوزیټ سایډ ته رغیږي اینډ دغه بیا چې کله پروګریس وکړي مطلب رو چې کوم مکمل آی څه شي هغه پیوپل وغیره پکې ختم شي نو په دې وجه باندې بیا چې کوم بلایندنس ته لاړ شي پرسن. ټیک ده. نو د دې کاز چې کوم انکلوډ د ایجینګ پروسس مطلب سنیل کیټارټک ته هم ویلی شي چې د ایجینګ پروسس په وجه باندې څه کیږي دا کیټریټک څه کیږي ډیزیز کاز کیږي. بل انهریټډ مطلب چې کوم کنجنټل کیټریټک دا هم راتللی شي مطلب بای برث یو پرسن سی وي د هغه آی چې کوم نو کلاوډي آی وي ان انجری مطلب ټرامیټک کیټریټک وي چې یا د اکسیډنټ وغیرہ د دې د وجې څه شوي وي هغه انجر شوي وي. کیټریټک آلسو کین ریزلټ فرام اندر آیز ډیزیز چې کوم سیکنډري کیټریټک دی نو مطلب تاسو ته الریډي پته ده چې کوم سیکنډري کیټریټک وي نو دا د ادر ډیزیز د وجې آیز چې کوم هغه کلاوډي آیز پام شوي وي. نو تاسو اوس پوه شئ تاسو ته پته هم ولګېده چې کیټریټک څه شیز دی د راځي څنګه نارمل څنګه وي د آیز چې کوم هغه لینز شیپ دی او کلر دی اور بیا چې کوم د دې کازز وغیرہ نو هم تاسو ولیدل. وګوره دا نارمل دی یو اب نارمل دی. موږ چې مخکې خبره وکړه د نارمل لینز چې کوم دی نو دا څه کېږي دغه نارمل ښه تاسو وګورئ د نارمل چې کوم آی شیپ دی او د دې چې کوم لینز دی اور سره چې کوم پیوپل سایز دی ښه نارملی سي دا کلیر تا ته ښکاري دا نارمل لینز دی. ټیک ده. او چې کوم اب نارمل دی چې کوم کیټریټک دی نو هغې کې چې کوم کلاوډي زون دګې څه وي هغه راغلي وي. ټیک ده. اوس ګوره په دې کې بیسک ډفرنس دا دی چې کوم ډایرکټ په لینز باندې ولګي که نه نو کورنیا او لینز دا ډایرکټ ډیویډډ کیسه چېرته آیز کې چې کوم پیولا سنټریلا ریجن دی مطلب چې کوم هایر ویژوالایزیشن ایریا ده کم ځای چې ایمیج جوړېږي په آیز کې په ریټینا باندې نو دې ځای ته ډایرکټ پروسس کړی دا وګوره دی دا او بل چې کله کیټریټک وي نو لایټ چې کوم څه شي هغه ډسپرس شي د دې ځای نه بعد ډایرکټ په دې ایریا باندې فوکس کېږي بلکې څه کېږي آن ټو د ریټینا موږ وختي ورډس په دې کې ووایو نو دا ګوره په ټوله
ریټینا چې کوم هغه ډسټرب شوی دی، نو دغه د وجې آیز چې کوم پراپر شیپ نه رغي، بیا کلاوډي ښکاري انسان ته. اسسمنٹ چې کوم دی نو د آیز کې کیټریټک به موږ دا کو چې بلډ ویژن به وي اینډ ډیکریز کلر پرسپشن آر ارلی ساین. ګوره دی بیا کلر چې کوم پرسپشن نشي ډیوایډ کوي، مطلب دا کلر شین دی مطلب یا سور دی، دا کلرونه دی بیا هغه پرسپشن ختم شي. بلډ ویژن به د بیا وي. لاس اف ویژن از ګریجولی، او دغه د ویژن څه کی ګریجولی لاس. اوس چې کوم دی موږ سره څه دی انټرونشن به بل دی کې موږ دا خبره وکړه ګوره چې دا ګریجولی لاس کېږي، دا نه چې سډنلی چې کوم ډایرکټ کیټریټک څه شي اکر شي. صحیح ده ښه جي. اوس چې کوم دی موږ سره څه دی سرجیکلی بیا موږ یو انټرونشن دی له پرفارم کوو چې سرجیکلی ریموو اف د لینز ون ویچ. اوس موږ سره چې کوم دی که نه ون آی ایٹ ا ټایم، بس مطلب موږ چې کله سرجریکل پروسیجر کوو نو یو آیز به څه کوو ایټ ا ټایم به هغه پروسیس کوو. از پرفارم ا لینز امپلانټیشن may be performed at the time of the surgical procedure. نو موږ به څه کوو د دغه کې به سرجیکلی امپلانټیشن کوو د لینز. صحیح ده. او ایټ ا ټایم تاسو واورېدل که نه چې مطلب څه دي په ون آی کې به موږ امپلانټیشن کوو. دې کې تاسو وګورئ د امیج ته، نو دا نارمل هیلتي آیز چې کوم شیپ دی او کلر دی، او دا چې کوم دی نو کیټریټک دی. ټیک شه. اوس راځو چې نرسنګ اسسمنٹ بیفور د سرجري چې کوم دی نو هغه به څه کوو چې ګوره موږ به څه کوو بیفور د سرجري. اوس چې کوم دی اوس د دې کې چې کوم دی که نه نو پری اپریټیو څه کول دي، هغه نرسنګ اسسمنٹ کول دي. میډیکیشن به موږ څه کوو پریپر کوو چې پری اپریټوري میډیکیشن مې وي انکلوډ مطلب ډایلیټینګ ډراپ چې دا څه کي آیز تاسو کې ډایلیټ کی، لکه ایڈمنسټر ایوری 10 منټ فار 4 ډوز ایٹ لیسٹ 1 hour بیفور سرجري. مطلب چې سرجري نه مخکې به موږ ډایلیټینګ ډراپس ورکوو چې د آیز مکمل څه وي کولاو شي. ټیک ده. د آیز دا نه غټه شي که نه د دې ډراپ سره چې دا دننه پکې دا سرجن باقاعده کار کوي. ټیک ده. ویل انټي بایوټیک چې کوم دی نو ورکوو چې د ده څه وشي هغه پروفایلیکټیکلی ټو پریونټ پروس اپریټیو انفیکشن اینډ انفلمیشن. ګوره د پروسیجر مخ کولو نه مخکې به موږ دله څه مطلب ایز ا ویکسین به ورکوو، پروفایلیکسس به ورکوو چې د ده بعد کې چې کوم دی دته څه انفیکشن وغیره ډایرکټ اکر نه شي. بل انټي بایوټیک ډرګز مې بي ایډمنسټر، دا خو موږ ویلې. sedation بکو may be used to minimize anxiety and discomfort before surgery. بیا به چې کوم دی موږ دته څه کوو بلکې د ده به هغه انزایټي لیول کمو. نو د دغې انزایټي لیول کمولو دپاره به ورته موږ الفروزولام او مختلف قسم سیډیټیو ډایزیفام ډرګز ورکوو. ټیک ده. چې ګوره چې دې انزایټي وغیره سټرس کې نه وي نو د مسل به څه وي ریلیکس وي. ښه جي. اوس چې کوم دی زموږ سره څه دی ډاکومنټیشن ته موږ خبر را اوس چې کوم دی ډاکومنټیشن به موږ د دې کیټریټک ډیزیز څنګه کوو نو ګورو ته آل د فری operative care given is recorded for the future reference. ګوره دا موږ دې دپاره څه کوو ډاکومنټ کوو چې د فیوچر چې کوم بیا نور څه مسلې درته راشي هغه موږ د ریفرنس ګورو د دې ډیزیز پوه شي چې دا ډیزیز مخکې څنګه سیویریټي سره اوس دوباره چې کومه کار شوی دی بیا کمې سیویریټي سره دی. اوس چې کوم دی موږ به څه کوو موږ به فري اپریټیو نرسنګ کیر اف د پیشنټ انډرګوینګ کیټریټک سرجري. اوس یو پرسن دی هغه چې کوم دی نو هغه څه دي کیټریټک سرجري ته موږ کوو د هغې نه مخکې څه کوو نرسنګ اسسمنټ بیفور سرجري. د نرس شوډ اسس داسې شی نه دي چې هغه به نرس چې کوم دی نو څه کي اسس کوي. پهله نمبر دا کې ریسنټ میډیکیشن انټیک چې دی کوم میډیکیشن خوري. It is a common practice to hold any anticoagulant therapy to reduce the risk of retrobulbar hemorrhage. ګوره ته موږ به ګورو که چې د دې انټیکاګولنټ خوري نو د څه پکار دي چې دا موږ د مخکې نه چې کوم دی د دې هغه ریکارډ وساتو، ځکه چې دا بیا ډیورینګ د سرجري که چې د ته بیا د انټیکاګولنټس وغیره ضرورت وي نو او دته نه میلاویږي نو دته بیا څه کېږي هیمریج وغیره دا څه به کي اکر کېږي به نو دا به موږ د مخکې نه هینډل کوو. میډیکل ایوالویشن انکلوډ ریکارډینګ ډیټیل اف کرنټ میډیکیشن اینډ هسټري اف اینی الرجي. اوس بیا به موږ د دې سره ګورو که چې ته مطلب داسې میډیکیشن وي دې سره
او هغه الرجیز وغیره هم کاس کولو خطر وي ورته نو هغه به هم موږ ایوالویټ کوو. بیا فري اپریټیو ټیسټ به ورله کوو چې سچ از د کمپلیټ بلډ کاونټ چې کوم ای سی جي ده الکتروکارډیوګرام دی and چې کوم urinalysis دی are prescribed especially if they are indicated by the patient medical history. ګوره فري اپریټیو چې څونه هم ټیسټ دي هغه به ورته موږ پرفارم کوو. ټیک ده. اوس چې کوم وایټل ساین دي نو موږ به بیا څه ساتو ښه جي اوس چې کوم دي وایټل ساین به موږ څه کوو هغه به منیجمنټ کوو. نو د سټیبل وایټل ساین آر نیډیډ before the patient is subjected to surgery. د سرجري نه مخکې چې کوم دی نو دته څه ورکول دي هغه وایټل ساین چې کوم دی منیجمنټ کول ضروري دي. اوس چې کوم دی ډسچارج ان ہوم کیر ګایډ لاین به موږ د دې پیشنټ لپاره څنګه ورکوو چې چا کیتریټک سرجري کړې وي. نو بیفور د ډسچارج the patient receive verbal and written instruction about how to protect the eyes, administer medication and recognize sign of complication. اور دوسرا چې کوم دی مطلب مونږ د میډیکیشن چې څونه ایډمنسټریشن دی د دې کیرینګ دی دا به موږ څه کوو باقاعده په ریټن فارم کې به اخلو. بل دی ریویو انسټالیشن چې کوم ټیکنیکس دي د آی ډراپس دي نو آی ډراپ په موږ څه طریقې سره آیس کې چې کوم دی هغه انسټال کوو هغه پوراور پروسیجر به موږ ریویو کوو into the conjunctival sex sorry. بیا چې کوم دی څه دی teach the patient to avoid over the counter medications particularly those with aspirin. ګوره چې څونه over the counter drugs دي نو او موستلی چې کوم اسپرین دي نو دا به موږ څه کوو دا به موږ اوایډ کوو. اکټیویټي چې کوم موږ to be avoided are instructed by the nurse. نرس به دا انسټرکټ کوي چې څونه هم اکټیویټي دي هغه څوک اوایډ کړي شي. بل پروډکټیو آی چې کوم پیچز دي to prevent accidental rubbing or poking of the eye. The patient wear a protective eye patches for 24 hours after surgery. ګوره ته دې بس کې پیچز چې کوم هغه به 24 hours په دې بس کې په آیز باندې ما هغه پیچز چې کوم پراته وي د دې سره چې کوم آیز دي هغه کولډ وي. ټیک ده. او د ربینګ وغیرہ نه به څه کې پروټیکټ کوي. Follow by the eye glasses worn during the day and metal shield worn at night for 1 to 4 weeks. نو بیا چې کوم نو eye glasses چې کوم نو هغه څه کې worn during the day time کیږي او چې کوم metal sheet ته نو هغه څه کې at night په کوي. پوه شئ. اوس metal sheet چې کوم worn دي دا تاسو سرچ کې ان شاء الله تاسو پکچر وینئ تاسو به کلیر شي. اوس چې کوم دی نو expected side effects slightly morning discharge, some redness and a scratchy peeling may be expected for a few days and then clean damp wash clothes may be used to remove slightly morning eye discharge. وګوره د eye discharge چې کوم دی د هغې د صفا کولو لپاره چې کوم دی نو موږ به واش کلوت چې کوم دی نو څه کوو واش کوو په هغې باندې به صفایي وله کوو. ټیک ده. بل د دې سره چې کوم دی نو یو بل پوینټ دی چې تاسو ویل غواړم چې ګوره کله د پیشنټ ته سرجري کړې وي نو دته چې کله کاپینګ وغیره هغه سینسیشن راځي نو دې له هیلث کیر چې کوم پرووایډرز دي نو هغه ته څه کول دي هغه انفارم کول لازمي دي. ولې چې ځکه د کاپینګ وغیره سره انټراکولر پریشر سیوا کېږي نو دته څه کېدی شي مسله نور هم خرابېدی شي. نو دا چې کوم دی زموږ سره کیټریټک ډیزیز ختم شو. جزاک الله خیره فار واچینګ.